जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. बयालीस नंबर आयत है सूरत الحج. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पारा द तसली आयतونه دي چې ته د دې خلکو په مخالفت باندې مخه پکېږه. ته چې کله د حق دعوت ورکې نو خامخا ستا مخالفین جوړیږي، هغه به ستا په لاره کې رکاوټ جوړوي، تا ته به بد ردي وي، ته به ورته بد ښکارېږي، سپک به ورته ښکارېږي. لیکن د دې خلکو په دې خبرو باندې پروا مه کوه. دا د دوی عادت دی چې دوی د حق په مخ کې رکاوټ جوړیږي او د حق مخالفت کوي. دا د اوس نه ده، بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلی لپاره دوه خبرې په دې کې ذکر کړي. یوه دا ذکر کړي چې مخکني قومونه وګوره ته، مخکې د ابراهیم علیه السلام قوم دی، لوط علیه السلام قوم دی، عادیان دي، سمودیان دي. دا ټول چې راغلي دي نو د هغو دعوت ورکړی دی او د هغو مخالفت شوی دی. هغو څه شوی دی؟ مخالفت شوی دی. اوس که چېرته ته یوازې وایې چې ستا مخالفت کېدی او د دې نورو نه کېدی، چې بیا به تا پریشاني جوړوله، تا دپاره به ټینشن او پریشاني به وه. لیکن ستا دپاره یوازې دا غم نه دی، د تمامو انبیاو دا طریقه ده چې کله نبي دعوت ورکړی دی نو د هغه مخالفین جوړ شوي دي. کله چې نبي دعوت ورکړی دی نو د هغه مخالفین جوړ شوي دي. ستا به مخالفین جوړېږي، ته به په دې خبره باندې پریشانه کېږي. دویم د هغه چا دپاره دا تخویف دی، یرول دی چې ګوره کوم چې د حق مخالفت کوي هغو د الله د عذاب نه نشي بچ کېدی، اگر که وقتی طور باندې غلبه د هغو ولې نه وي. ته زما خبرې ته خیال دی، توجه ماته ساته جي. کله چې د حق مخالفت چا کړی دی نو الله د عذاب نه هغه کسان نشي بچ کېدی، اگر که وقتی طور باندې غلبه د هغوی، زور د هغوی، هغو که اوس غالب راشي په حق باندې ښکاري داسې، لیکن انجام کار دا دی چې هغوی الله تباه کړي دي او الله په خپل پیغمبران د حق داعیان، حق والا همیشه سرخرو کړي دي، سرفراز کړي دي. د دې عبرت د مخامخ کولو دپاره الله جل جلاله عجیبه انداز باندې د پیغمبرانو او د مخالفینو هغه تقابل جوړ کړی دی چې پیغمبران په کمزوري حالت کې ښودلي دي امت ته، دنیا ته، او د هغو مخالفین چې هغه همیشه زورور راغلي دي. یعنې دا خبره موږ تاسو ته ښیي چې مخامخ زور دا د حق په مقابله کې هیڅ شی نه دی. تاسو وګورئ نمرود د تمامو دنیا بادشاه دی. نمرود د کوم ځای بادشاه دی؟ د تمامې دنیا بادشاه دی. ټولو دنیا باندې حکومت کړی دی. په ټولو دنیا باندې حکومت اوسني دورونو کې شته نو څو دغه 2000 کاله خو کېږي یا 1500 کاله چې داسې څوک نه دی راغلی چې په ټولو دنیا کې حکومت کړي. دا څلور کسانو، یو په هغې کې نمرود دی چې په ټولو دنیا باندې حکومت کړي.
چې ټول دنیا باندې حکومت کې داغه طاقت او غلبه په دنیوي اعتبار سره د اسباب په اعتبار سره زیاته یې کني زور زیات او بل طرف ته ابراهيم عليه السلام سره مقابله ده چې هغه یک کې واځي پلار یې ملګری نه دی زه نشته چې ملګری وسو کی پوهیږئ تاسو او قبیله چې پلار ملګری نه خاندان قبیله هیڅ څوک ملګری نشته یک کې واځي ابراهيم عليه السلام او هغه خپل ټول طاقت استعمالي ټول طاقت او هغه ابراهيم عليه السلام له الله جل جلاله غلبه ورکړي او نمرود چې دی هغه چرته دی هغه د ماشي د لاسه الله پاک تبا کوي د ماشو لښکرو په سره وباسي ښایي مونږ تاسو ته چې ګوره د حق مخالفت جوړېږي نو دا پاتې کېږي نه دې سړی د الله د عذاب نه پاتې کېږي نه اگر که ډېر زورور ولګي دی موسی علیه السلام په مقابله کې فرعون دی چې هغه د طاقت او د دولت او د مال او د حکومت په نشه کې داسې راغلی ځان ته خدای ووایي لیکن موسی علیه السلام یوازې دوه وروڼه دي بني اسرائیل دي هغه د هغو غلامان دي یو طرف ته عاجزان ښودلی شي دي کمزوري بې اسبابه ښودلی شي دي بل طرف ته د اسبابو نه لیس ښودلی شي دي نو دا تسلي د هغه چا دپاره ده چې کوم د حق والی تر قیامته پورې چې څوک په حق باندې رواني غلبه زور شان عزت الله پاک هغو له ورکړی دی اگر که د باطل طاقت ډېر زیات وي مثالونه تاسو له ټول لري نه راکوم خو تاسو ګورئ که نه عادیان سمودیان څومره طاقت لري هغه په مقابله کې لوط علیه السلام قوم څومره زورور هغه مقابله د لوط علیه السلام سره دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو قصه پرون تیر وته چې د کمزورۍ او د اسبابو نه په وجه باندې د نش اسبابو په وجه باندې د خپل کلي نه وشړل کلي نه ویست شړونکي شو شړونکي د کمزورۍ انتها ده حد دی لیکن الله جل جلاله انجام چاله ورکړي انجام چې دی وخير العاقبة للمتقين بهترین انجام د متقینو دی حق والا همیشه غالب راغلی او باطل والا همیشه ماته خوړل ده نو دلته یو طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره په دې آیتونو کې تسلی ده او دویم طرف ته د باطل والو دپاره یره ده چې ګوره ویرېږئ د الله د عذاب نه تاسو په خپل طاقت او په مال دولت یا په حکومت باندې چرته نشه نشه خپل زور باندې خپل په غلبې باندې خپل په عزت باندې چرته تاسو دوکه نشئ ګټه د حق ده او شکست د باطل دی وَإِن يُكَذِّبُوكَ که چرته دوی تا لره دروغجن کوي فقد كذبت یقینا دروغجن کړي دي قبلهم مخکې د دې نه قوم نوح د نوح علیه السلام قوم هم دروغجن کړي دي چا لره نوح علیه السلام لره وعاد او عادیان هم دروغجن کړي دي وثمود او ثمودیان هم دروغجن کړي دي خپل پیغمبرانو لره وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام هم دروغجن کړي دي وقوم لوط او قوم د لوط علیه السلام هم دروغجن کړي دي واصحاب مدین او هغه خاوندانو د مدین هم دروغجن کړي دي خپل پیغمبر چې شعیب علیه السلام وکذب موسی علیه السلام ته هم ویل شي چې دروغ وایي فاملیت للکافرین دي ټول کافرانو له الله پاک ما مهلت ورکړه لږ ټیم ول ډیل ورکړه صبر نور ته وکړو دوی باندې وی چې موږ غلبه کیو کنه خپل هغه مستۍ کې خراب له فاملیت للکافرین ما مهلت ورکړه کافرانو لرا ثم اخذتهم بیا ونیول الله اکبر ونیول الله پاک ان اخذه الیم شدید یقینا د الله نیول چې ډیر زیات دردناک دی او ډیر سخت دی الله دې موږ خپل عذاب نو ساتي ان بطش ربک لشدید یقینا ستاسو رب حمله چې دا ډیر سخت ده هغه ډیر خطرناک ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله لا یملی الظالم
الله پاک ظالم له مهلت ورکړي، ټیم ولا ورکړي، ډیل وته کوي، پړه ورته سس کی حتی تر دې پورې چې د خمخې ته شي پدې کې بیا چې کله ته راوګرځي اذا اخذه کله چې راونی وي لم یفلته بیا دا غنه هیڅ څوک نشي خلاصولی داسې نیولی فاملیت للکافرین ما مهلت ورک کافران لرا ثم اخذتهم بامر ونولدي فكيف كان نكير سرنګ شو عذاب زما تاسو دې چې څنګه شوي لکه سړی چې چاله سزا ورکړي به ورته وایي کنه څنګه شوي الله به دا خو ته پوښتنه کوي چې څنګه شوي اوس عذاب خو نه وو الله اکبر دا زموږ د محاورې هم د دې نه جوړې شي دي کنه چې کار سزا ورکړي یا تکلیف ورته میلاو شي سړی او ماشوم منع کړی چې دا کار مه کوه کنې خوږ به شي یا دا ورته مزه او بیا د هغې نه وروسته هغه کار وکړي خوږ شي بیا ورته وایي څنګه شوي خوند و تا ته ما ویل نو چې مه کوه فکیف کان نکیري څرنګه شو عذاب زما د عذاب خوند بیا موندو فکأی من قریة څومره د کلیوالو څومره ښارونه څومره کلي یو کس دونه کلي فکأی من قریة څومره د کلیوالو اهلکناها ما هلاک کړو دا تخویف دنیوي دی یوازې د قیامت د ورځې سزا نه ده لکه عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی کل نہ کل دنیا کی سزا ملے گی خیر نا وقت دے پروا نشتی فکأی من قریة ډیر د کلیوالو اهلکناها ما هلاک کړو وهي ظالمة دا کلیواله ظالمانو د شرک سره یو سړی مشرک دی که نه مشرک نو د هغه په ترقۍ کې الله پاک د شرک د وجې نه رکاوټ نه راولي پوهېږئ تاسو یو سړی بت پرست دی د هغه په ترقۍ کې الله پاک که وغواړي د بت پرستۍ د وجې نه رکاوټ نه راولي د ده په ترقۍ کې دوام وي د ده زندگی تیروزي برابر تیروزي لیکن د ظلم سره د ده په ترقۍ کې دوام چرته نشي پاتې کېږي ظلم نه دی هغه سړی که مسلمان ظالم دی بیا یې الله پاک هلاکوي په دنیا کې الله د ظلم سزا ورکوي او که کافر ظالم دی هغه یې تباه کوي چې ظالم نه و هغه الله ترقي ورکوي اگر که هغه مشرک ولې نه ظلم دومره خطرناک دی ظلم څه ته وایي چې هر یو څیز د خپل حق نه چې د یو څیز حق په یو ځای کې دی د هغې نه راخلي په بل ځای کې دی حق حقدار ته نه رسول دا ظلم دی پوهېږئ تاسو تاسې به زوی دی د پلار عزت نه کوي دا ظلم دی پلار دی په زوی باندې شفقت نه کوي ظلم دی کشر دی د مشر عزت نه کوي ظلم دی مشر دی په کشر شفقت نه کوي ظلم دی استاد دی خپله ډیوټي نه کوي په سکول کې ظلم دی خبره پوهېږئ مزدور دی خپله مزدوري نه کوي ظلم دی وهي ظالمة دا کلیواله ظالمانو فهي خاویة پس دا کلی رابطاو شو علی عروشها په چتونو خپلو باندې محاوره د عربو چې کلی په چتونو رابطاو شو یعنې خس شو خس رابطاو شو ډړې وړې شو دیوالونه او چتونه هر څه رابطاو شو یعنې ختم مې کړه تباه مې کړه فهي پس دغه کلی چې دی خاویة ارتاو شي دي علی عروشها په چتونو خپلو باندې وبئر معطلة ډیر کوی دي چې اوس شړ پراته دي دا کوی وو دا به آبادو او ګودرې به څه شی وي آبادې به وي آبادې اوس هلته څوک شته نه کوی شړ نه شو د اوبو د وړو ته څوک شته نه وبئر معطلة ډیر کوی دي چې هغه شړ دي وقصر مشید او ډیر مضبوطی قلاګانې اوس خوشي پرتې دي شړې دي یا روانې دي ختم شي دي افلم یسیرو فی الارض دا خلق ځمکه کې ګرځي نه
د دې وجه نه ګرځېدل څه شی دی؟ ګرځېدل ځان سنت دي د عبرت په نظر باندې د دنیا په ځمکه باندې ګرځېدل پکار دي. ځمکه افلم یسیروا فی الارض الله پاک د عبرت دپاره چرکي دعوت ورکړي، دعوت فکر چې ته خو ګرځه که نه دا دنیا یې وینه ووینه د الله د قدرتونه به ووینې او هغه کلو ته لاړ شو کومه چې الله پاک عذابونه ورکړي دي د هغه کلي کندرات خو ووینه اوس هم شته هغه واقعات ووینه. افلم یسیروا فی الارض دوی نه ګرځي په ځمکه کې. موسی علیه السلام ته الله پاک وایي چې اوسپنې امسا جوړه کړه د اوسپنې پیزار پخپو کا او وګرځه په ځمکه کې د عبرت دپاره. مطلب دا دی چې ډېر وګرځه. اوسپنې امسا د اوسپنې پیزار دی مطلب دا دی چې ډېر وکړه ډېر وګرځه څومره چې ګرځي خو د عبرت دپاره. پوهېږئ تاسو په یو یو څیز کې د الله عبرت. امام شافعي رحمه الله نه تپوس وشو الله پاک وحدانیت د څه نه ثابت دی؟ هغوی د توت د پاڼې نه ثابتوم. څه شي نه ثابتوم؟ توت پاڼه دی. وی څنګه؟ وی د توت پاڼه ده یوه پاڼه چې کله دا د ریښمو چینجې وخوري د هغې نه ریښم پیدا کېږي او چې کله د ګبین مچۍ په دې باندې کېني رستې واخلي د هغې نه ګبین پیدا کېږي او چې کله دا بیزه وخوري نو پچې ته جوړېږي او پاڼه یوه ده. پاڼه څه شی دی؟ یوه ده. وی دا د الله قدرت دی. داسې کارخانې دنده لګولي دي چې دغه شي جنس بدل کړي جنس بدل کړي. الله اکبر. افلم یسیروا فی الارض دوی نه ګرځي په ځمکه کې فتکون لهم قلوب یعقلون بها نو شي به د دوی دپاره زړونه چې دوی به پوه شي په هغې باندې. داسې زړه به الله پاک دوی له ورکړي چې تېل به شي پوه به شي. لکه په سفر کې عقل زیاتېږي په سفر کې څه چل کېږي؟ عقل زیاتېږي. دې وجه نه الله پاک فتکون لهم قلوب یعقلون بها ټول عمر چې څه ځای کې پاتې شي کور کې پاتې شي او بیا غاړه د هغه به څه شي دنیا نه خبر کوي هېڅ شی نه هغه د څه شي نه خبر دی ټول عمر کور پاتې شی دی که عقل فکر په ټکر راځي سر په تاسو په خاورو نه ټکر څه شي ته وایي؟ لکه ټکر څه شي ته وایي؟ سفر ته وایي. سفر ته ټکر سفر ته وایي. ټکر نه چې دیوال ډغرې ورکوه که ټکر سفر ته وایي. سفر ته سفر دی وکړو نو هله به تا په څه چلو کې عقل به زیات شي. خلک چې وایي عقل له قمقل نه زده کېږي. چا نه زده کېږي؟ قمقل نه زده کېږي. قمقل چې وکړي ته به ووایي چې داسې زه نه کوم که نه چې دا کار وکړو خلکو بده وګڼله نو ما له څه پکار دي؟ داسې نه دي پکار. افلم یسیروا فی الارض دوی ځمکه کې نه ګرځي فتکون لهم قلوب یعنې چې وګرځېده نو شي به زړونه د دوی یعقلون بها چې پوه شي حاصله کړي په هغې سره او آذان یسمعون بها او شي به غوږونه د دوی یسمعون بها چې په هغې باندې به بیا حق اوري. فانها لا تعمى الابصار د دوی سترګې ړندې نه دي د حق د لیدونه د دوی د مخامخ سترګې ړندې نه دي ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لیکن ړانده دي هغه زړونه د دوی چې په سینو کې دي. سینو کې چې کوم زړه دی هغه ړوند دی د حق نه هغه عبرت نه اخلي هغه د الله د قدرت نه عبرت نه اخلي. ويستعجلونك بالعذاب زر غواړي عذاب ته چې د عذاب دا قصې کې نه دوی چې عذاب کوم دی زر غواړي چې راوله د عذاب. ويستعجلونك دوی زر غواړي د تانه بالعذاب عذاب ولن يخلف الله وعده الله چرته مخالفت نه کوي د خپل وعده. الله ویل دي زه به عذاب راولم په دې کافرانو ظالمانو باندې یا په دنیا کې یا په آخرت کې الله ته پته ده. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ يَقِنًا أَغْرَض د قیامت پنځ د رب ستا چې د کالف سنتن پشان د زرو کالو دا مما تعدون په هغه حساب چې تاسو دلته شمار کوئ تاسو چې کوم کلونه شمارئ په دې کلونو په حساب باندې د قیامت یوه ورځ د څو برابر ده؟ زرو کالو برابر ده. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ ته چې وایي عذاب راوله نو د شته ته ولنه ګوري چې الله عذاب راویستی دی په هغو باندې
وكأي من قرية دير دكلوالو نچدي أمليت لها ما ولا مهلت ورك وهي ظالمة سرد دي چاوي ظالمانو ثم أخذتها بأمون والدولرا وإلي المصير او ما توا پسیده دوی کچرت دنیا کی ودنیو منمانه تختی دینی شي راضی بچالا بیا الله راضی وَإِن يُكَذِّبُوكَ کچرت دوی تعالی را دروژن کی فقد كذبت یقینا دروژن کړي دي مخکې د دوی نه قوم د نوح علیه السلام عادیان او سمودیان او قوم د ابراهیم علیه السلام قوم د لوط علیه السلام او خواندانو د مدین وَكُذِّبَ موسی دروژن کړه شوی موسی علیه السلام ما مهلت ورک کافرانو ته بیا مې ونیول نو څرنګه شو عذاب زما فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ ډېر د کلیوالو نه دي أهلكناها ما هلاک او دوی ظالمانو فهي خاویة نو دا کلی ارتاو شو علی عروشها په چتونو خپلو باندې وبئر معطلة ډېر کوی شړلي وقصر مشید او قلاغان دی مضبوطی افلم یسیرو فی الارض ایدوی نگرزی پزمکا کی فتکون لهم قلوب چشد دوی دا پارجونا یاقلون بها چی پو حاصل کی پاغی یا شد دوی دا پارغوگونا چی واوری حق پاغی بانگی یقینا دا دوی سترگی رندی ندی لیکن رلاند دی جلون دا دوی چی پسینوی کی دی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ دوی زرغالی عذاب دتانا اللہ مخالفت نکی دخپل وعدے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ یقناً حق رجد قیامت نزد ربستا باندے كَأَلْفِ سَنَةٍ پشان دزر کالو